باندې رب جل وعلا خپل تجلی وکړه. جناب موسی علیہ السلام د رب کائنات سره راز او نیاز د پاره د غر تتلو. پروردگار جل وعلا په بارگاہ کې نن تور غر ته روان دی. مقام او غزه چټاکلې شوه دی ورور رسیدو. نو پروردگار ورته ادب خي، زکا هر نبی هر رسول دغه معلم دغه مربی اغه تا ادب ورکون کې اغه پروردگار برای راست. جناب موسی علیہ السلام دی تور غر ته ورلړ شو، مقام خاص ته ورسېدو. رب کائنات ورته وی اے موسی فخلع علیک، د خپل چپلې دیو باسا، انک بالواد المقدس طوا، ته هغه مقام ته راغلی چې طوا دی او مقدس دی، برگزیده دی او غوره دی. د غوره مقام ادب او احترام دا دی چې چپلې به بهر کې دی او بیا به دې مقام ته داخل شي. دا څه څیز دی؟ ادب. جناب موسی علیہ السلام ته ادب وښودل. اوس دا قانون دا ادب نن آقا کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ژبه باندې اعلان کوي، ادبنی ربی فاحسن التأدیب. رب پروردگار ماتا ادب خودلے دے او بہترین ادب راتا خودلے دے، چاگے نبان دے بل ادب نشتا. ذہن کے دا خبر کیلا ادب واحد دا سیسیز دے چه دا چا پا دل و دماغ کے نقشی. نو دا ادب انسان تا ذوق عبادت نصیب کړي، دا عبادت لذت او خوند، د عبادت په طرف باندې منډه، د عبادت حصول او هغې ته چاق او چوبن تیارېدل، دا کمال د څه څیز دی؟ د ادب. چې ادب وي خوند د عبادت وي. چې فقدان د ادب راشي، ادب ختم شي، د عبادت لذت او خوند ختم شي، او څو ورځې پس ورپسې عبادت هم ختم شي. رمضان دا د ادب یو لویه تربیت زمانه ده. یو میاش د آداب او د احترام ورځې او شپې. حکم دا دی چې کله رمضان راشي شیطانان تړلی شوي، چې رمضان راشي دروازې د جنت کلو وي، چې رمضان راشي د جهنم دروازو ته تالی ولګي. تمام زمینه تمام زمانہ هغه د انسان د عبادت د پاره تیار شي. قانون دا ولګي جماعتونه آباد کوي، خدا جماعت او مسجد په عبادتونو سره آباد کوي، په سر باندې ټوپۍ کېږي، عمل د شریعت مطابق کوي، په ژبه باندې قرآن شروع کوي، ماحول د رمضان ښکاره کوي. د هغه ماحول اثر بدای چې شپږته میاشتې به هغه اثر په وجود باندې پاتې. نن معاشره رمضان او غیر رمضان کې یو شی. نن معاشره کې
د رمضان او د غیر رمضان ډنګ نشته. پخوا دا مشران چې ځوانان او موږ چې واړو، رمضان به چې راغی نو ټول ماحول به د رمضان شو. هر طرف ته به د خلکو لاس کې تسبیح، هر طرف ته به ګیرخریلي عام خلکو په سر به یې ټوپی شو، هر طرف ته به پنسې د خلکو بدې او پورته کتې، هر طرف ته به خاموشي وه، یو بل سره به اخوت او محبت و. جماعت ته به چې راغلی یو ډسپلن به، مشرانو او د کشرانو ادب به، جماعت به د عبادت والو نه ډک و. داسې خاموشي به وه ګویا تا به ویل چرته بیابان او تش کې ناست یم. دومره لوی ادب و. نن هغه آداب د ژوند نه ووت. نو چې ژوند نه ادب ووتو نو مرګونه هم پروردګار د ځواني مرګی شروع کړل. اوس بوډاتوب ته دې نه پرېږدي، ځوان ته وځي. موږ په کتابونو کې کتلي دا نقطې علماو لیکلي دي. چا چې د مشرانو ادب وکړو، چا چې د الله د دین ادب وکړو، چا چې د شریعت د نښو ادب وکړو، رب کائنات عمر زیات کی په ده باندې به تر هغه ورځې مرګ نه راځي چې د ده کشران د ده احترام او ادب وکړي. نو چې ادب پاتې شو خلک هم ځوانۍ کې وي. سیده زبیده رحمه الله، زبیده خاتون په نوم باندې خلک پیژني. وفات نه وروستو چا په خوب کې وکته، معامله در سره څو شوه، ستا خو ډېر لوی خدمات دي، حرمینو شریفینو ځمکې ته دې وله راوستې ده، د حرمینو د خلکو خدمت دې کړی، پروردګار در سره څه معامله وکړه. زبیده ورته وایي څه نه مې چې تمه وه هغې طرف اړو نظر ونه کو، کم څیز مې چې سوچ کې م نه پروردگار په هغې نجات راته نصیب کو. بس عمل مې دنیا کې غټ غټ کړي دي، خو یو عمل چې کله به د الله اکبر صدا هغه د مسجد نه بلنده شوه، د مونځ دپاره به اواز وشو، نو ما به فوراً په سر باندې لوپټه سمه کا. رب ته زما دا ادا دومره محبوبه شوه چې ما ته یې بخشش نصیب کو. دا و ادب. ما نحل والد ولدا افضل من ادب حسن. آقا کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی پلاران ډیر گفتونه ورکوي، بچو ته ډیرې تحفې او تحائف ورکوي، په خپلو بچو ډیرې پیرزونې کوي، خو دې نه افضله او غوره او بهتره پیرزونه نشي کولی چې کم پلار خپل اولاد ته ادب ورکړي. ادب د نظر نه لرې شو. جناب سفیان ثوری رحمه الله یو لوی بزرګ دی، هغه جومات ته راننوتو، خیال نو توجه نه وه، ګسه خپه یې مخکې راننویسته. خاوند د الهام دی، فوراً ورته الهام شو. یا ثور من متا نسیت تعظیم بیتی. ثوری قبیلې ته منسوب دی، یعنی د ثور قبیلې سړی. आवाज ورته الهام کی کېږي، یا ثور اے غویا د کمې ورځې نه تا زما د کور ادب او احترام پرېښو، کم وخت نه دې هیر کو زما د کور ادب او احترام، چې تا ته اوس دا ډنګ او دا فرق نه معلومیږي چې د الله کور ته ننوتو
او خپل کور ته ننوتو کې به فرق څنګه کې عام کور ته چې څنګه زی داخلېږه چې د رب کور ته داخلېږي خیخ په مخ کې داخله وه چې فرق راشي دخول د عام کورونه دی دا دخول د بیت الله دی دا آداب دی چې پروردگار دې قومونو ته خو دا جماعتونه دا مساجد دا د الله کورونه دي او دا کمره عدالت ده تاسو چرته عدالتونو سره واسطه دی الله نه راولي د دې وطنونو عدالتونه کله لاړ شه نو چې په کمره عدالت کې د موبایل باندې आवाज او ساز پورته شي او رنګ راشي نو فوراً د جرمانه کوي یا د کمرې نه وکړي چې تا د کمرې د عدالت احترام ونه کړی شو ته د جج دربار ته راغلی وې د هغه د تعظیم خیال دې ونه کو خپل موبایل د بندو نه ساتلو نو کم رب چې د کل کائنات رب دی کم رب ته چې موږ عبادت ته حضور کوو په هر صف کې ساز او آواز دی او دا خو سکه حرم د بیت الله او حرم مدني چې ته هغه وطن ته لاړ شې نو هر ځای کې به سازونه او د ډمټوب آواز اورې په حرم کې په موبایل باندې دا رنګونه راځي آداب ختم شو پروردگار د زړونو نه د عبادت لذت او ذوق وویستو د مشرانو چا به چې عمره وکړه یا به حج ادا کو چې هغه به د عمرې او حج نه راغو نو که تاسو ته یادي نو هغه به هره ګناه غټه چې ښکاره به یې کوله به تر مرګه پورې پرېښوه یاره چې مخکې مې دا کول خو چې حج مې کړی دی بیا مې دا کار نه دی کړی یاره دا فلانې مخکې ټیک نه و خو چې عمرې له لاړو رالو بس چې بیا یې تر مرګه پورې سو نه کړه تر دې پورې چې خدای ته ورغی دا به تاسو ډېر خلک کتلي دا زه د بل وطن خبرې نه کوم نن سهار عمرې له راشي ماښام چې راشي بیا هماغه سوټ بوټ بوتلي نن حرم ته لاړ شي حج له او حج نه چې راشي بیا هماغه کمسه دي دا وجه څه آداب د زړه نه ووته ادب چوزي ذوق او لذت د عبادت ختم شي او چې لذت او ذوق د عبادت ختم شي د خلکو ته پروردگار خاد او کامیاب رسنه خي آسان مثال درک مونږ به قرآن ویلو طالبانو واړو قرآن کریم ته د دواړو ګتو طرف ته غلاف ختلی بیا به هغه غلاف د قرآن کریم صفو طرف ته یو پټه راتېره شوې یاد دي مشرانو ټولو ته یاد دي اوس به دا نه وینئ بیا هغې نه وروستو قرآن کریم به یو کڅوړه کې بند و پړی به هم تېته وکړو دا دویم غلاف شو بیا به د هغې نه وروستو یو رومال و هغه رومال کې به هم قرآن ټپ کو بیا به هم سینې ته ولګولو ښکل به هم کو بیا به هم سنبال کېږو دا قرآن مجیدونه وګوره څومره پړی شته چېرته غلاف کور ته لاړ شه وګوره څومره قرآن مجیدونه دي شته چېرته غلاف هغه آداب چې لاړه پروردگار خپل مقدس کتاب د دې خلکو نه اوچت کو توفیق ختم شو چې رمضان به راغی هر کور کې به د هغه ادب په وجه د قرآن د تلاوت آواز اوچتو پلار به د اولاد نه پوښتنه کوله بچیا نن دې څومره قرآن ویلې رمضان کې دې څو ختمه وکړل په خپل منځ کې به مقابلې شروع وې ما 3 ختمه کړي ما 15 ختمه کړي ما 4 ختمه کړي د اختر په شپه باندې به ډېرو ختمونو والا ته پلار انعام ورکولو نن هغه ادب د هغه تلاوت پوښتنه
د هغه قرآن د تلاوت مقابله زمونږ د کورونو نه ختمه شوه، اثر یې څه نه راووتو، هغه دې نه چې مونږ غلاف د قرآن کریم ختم کړو. ما په خپله مدرسه کې هر طالب چې کوم قرآن ځان سره راوړي په هغې باندې غلاف لازم کړی. کعبه کاڼي دي، دا تور غلاف ته ولې تودی؟ روضه رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوال دی، دا شین غلاف ته دننه ولې تودی؟ دا موت کلمه گو مسلمانان یو، نو سر نه تر خپو پورې په لباس کې ولې پټ یو؟ دا د اسلام کمال دی. کوم څیز چې مقدس وي غلاف کې پټ وي. قرآن کریم د الله جل والا صفت دی او د دې د غلاف نه رب دې بیان تا ته قرآن عطا کی. دا وړې وړې خبرې ښکارې دی، د ژوند نه بهر شوې، زمونږ ژوند دی مشکلاتو سره. آداب معاشرې نه ختم شو. په جومات کې به ځوانان الله ته ولاړ، نن په جومات کې دلته تراویح ولاړې دي، شاته ځوانان الکان یو بل سره کمې ګوتې کوي الله تو. ټیک ټاک یې جوړوي په جومات، موبایلونو کې گیمونه کوي په جومات، صفحې د موبایل اړوي په جومات، هینډ فریانې غوږ کې دي میچ ګوري په جومات کې. د دې قوم قسمت به الله څه بدل کړي؟ دا ځوانان چې ځواني مرګ نه مري، نو بیا به څوک مري؟ تاسو ته یاد دی دې مشرانو ته موږ غواړو چې رمضان به راغی په کور کې به ټیکو یا به ریډو مور او نیا به په څادر کې وتړلو او په پیټۍ کې به یې سنبال. چې ډېر بدعمله کس به و په کلي کې هغه کره به ټي وي، چې رمضان به راغی نو ټي وي له به مخ دیوال په طرف کو او هغه به یې وتړلو، هغې باندې به یې کپړه واچوله چې رمضان دی او دا زمونږ کور کې شیطان. نن چې رمضان راشو نو ښځه خاوند پې کېدل شروع، چې اوس به شپه په څه باندې سبا. نن چې رمضان راشي نو ټیویان هغه ښه کولو شي، مجلسونه آباد شي، چې دا وخت به په څه باندې تېروي. چې کله دا آداب ختم شو، رب کائنات د مخ نه نورم ختم، رب کائنات د وجود نه صحت هم ختم، رب کائنات د رزق نه برکت هم ختم کو، رب کائنات د خلقو نه عمر لوی دولت هم ختم کو، رب کائنات معاشره کې د خلقو عزت هم ختم کو. بس د سپو په رنګ بې ډبه ژوند چې سپي څنګه تېروي داسې انسان هم تېروي. ادب قدر کې و نو یاد ساته بهرور بشي. د علماو ادب ما بیگا یو مسئله کړه، یو عالم دی هغه مونځ کوي، چې کله پاسي نو لاسونه ولګوي او خپې اول اوچتې کړي بیا پاسي. نږدې ورسره یو نوی ناست دی، نو ورته وایي چې صاحب دا خو سنت طریقه باندې ته نه پاسې، سنت طریقه خدا دا اول لاس اوچت که بیا خپې اوچتې که بیا ودرېږه. نو هغه بزرګ عالم ورته وایي تا علم کړی؟ او ورته وایي نه، خو ما یو کتاب کې دا حدیث کتلی. چې کله یې دا وویل، عالم ورته وایي تا ګناه کبیره وکړه چې ما ته دې دا مسله وویل. تا یو حدیث کتلی، ټول احادیث دې لیدلي. زما نظر په ټولو احادیثو دی. آقا چې ځوانو نو داسې پاسېدو
چې عمر زیات شو کمزوری شو نو بیا داسې پاسېدلی دی زه بیمار یم عمر مې زیات دی زه د آقا د مشرۍ او د پیرۍ په ژوند باندې عمل کوم او تا زما دلازاري وکړه زما بېادبي دې وکړه د یو عالم د علم د وجې نه چا چې بېادبي وکړه رب کائنات د پسې ګناه ولیکي نن 2 ورځو له لاړ شي تبلیغ له بیا زما پلار بیا ما ته لار ښیي بیا ما ته دین ښیي بیا ما ته د شریعت د تک چل ښیي چې داسې چله خره زناوره بېادبه کوڅه ډبه ما ته به دین نه ښیي ما دین زده کړی ما نه به ته زده کې او زه د ځان خبره نه کوم دا د کل عالم خبره کوم عالم نه به زده کړه کې عالم ته به ښودل نه کې تا به د اردو رساله کتلی تا به یو کتاب کتلی تا باسې اورېدل کړي ته به بیا عالم ته لار ښیې خبردار علماو ته پلاران نه شئ قسم مې د په ذات د هغه رب چې کعبه کې عزت او احترام ایښی دی رب کائنات به دې عمر ختم خبرې زمونږ اکابرو لیکلي دي چې عالم بیان کوي او تقریر کوي او ته نفل کې عالم بیان کوي او تقریر کوي او ته ذکر کې دا ته لوی بېادبي کې ستا په جهالت باندې دلیل دی خبرې ذکر د الله لوی عمل دی خو چې عالم بیان کوي ذکر به نه کوي ستا ذکر ډېر ضرور دی ستا نفل ډېر تا ته د یو نفل اجر ملاویږي عالم نه یو خبره زده کړه د 1000 رکعاتو اجر ملاویږي ته سبحان الله الحمدلله وې او عالم تعالی علم ښودنه کوي چې علم یې زده کړي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون الله اعلان کوي تپوس وکړه څوک چې پوهېږي او څوک چې نه پوهېږي دا برابر دي آیا د عالم خبره به په احترام او ادب اوري دا ادب دی نن د ځوانانو د ژوند نه ادب او احترام ختم شو د رمضان ادب او احترام ختم شو د حرمینو شریفینو ادب او احترام ختم شو ما بارها ویلي حرم ته لاړ شه خلک د سر لاندې قرآن کښېني ورباندې ویده شي عرب موږ مدینه کې د آقا صلی الله علیه وسلم د روضې سلام کولو زه روضې سره سلام ته روان وم باب السلام طرف باندې ما نه مخکې یو 2 کسان دي خپل منځ کې خبرې کوي لاس کې چپلې دي د کس لاس باندې جالې شریفې ته اشاره وکړه او دا قانون ته اشاره وکړه دلته محمد په چپلو باندې چپل ورسره په چپلو باندې اشاره زمونږ اکابر علماء دیوبند فرمایي چې کله ته روانې صلات او سلام لا نو په تیز اواز به سلام نه کې دا بېادبي ده پټ به وایې الصلاة والسلام علیک یا سیدي یا رسول الله ولې هلته کا اواز اوري چې اواز اوري په تیز اواز باندې دا کا مخې ته سلام بېادبي ده دا کام مخې ته م تېرېږه او ځان نه ویډیو م جوړوه اکا په هغه ځای کې اواز اوري او ستا حالاتو نه خبري ته چې ویډیو شروع کې ته تلې سلی یو کس ما سره خبره کوي او زما مخې ته داسې تېرېږي او خبره هوا کې کوي او موبایل یې ځان ته نیولی دته به زه توجه کوم او بیا ته شفاعت د مصطفی کریم طلبګار یې نو بچو ته ادب وښایې کم کم څیز به ژاړو او کم کم څیز به یادو او ځوانان که خپل عمر غواړي نو هغوی د ادب یې زده کړي په مکه بې ادبیانې وې چې خلک یې د منځونو نه او د تهجدونو نه او د تراوو نه خلاص کړل جومات ته به راغلل
دا طبقه د وابیانو بس تراویح شل نه دي اتلي. دا د عمر رضی الله عنه بدعت دی الیاذ بالله. دا کارونه شروع کړل، په دې باندې عمل شروع کو، انجام دې تر ورسېدو چې اوس یو تراویح زور پنسول ورکه دې ګوډو تر ورسوه، خو سنت مؤکده د ماسپښین نه مخکې وروستو ماښام پسې چې کوم سنت مونږ او تاسو کوو دا نه کوي او بهر نه واچي. دا غوبال دی چې دې ګن په معاشره کې خور کو، آداب یې مونږ نه واخیست. کوم قوم نه چې ادب ختم شي د هغه قوم د عبادت نه لذت ختم شي. خدا را رمضان دی، د دې رمضان احترام وکړئ. په جمعتونو کې منځونه کوئ، د دې منځونو احترام وکړئ. تراویح کوئ، د دې تراویح احترام وکړئ. په دې کې لوبې او ټوکې، په دې کې شاته مجلسونه او موبایلونه، په دې کې ټیک ټاک او پوزونه دا حرام دي، کبیره ګناه ده. رب کائنات خطره ده د دې خبرې چې تا نه ایمان ونه کړي. د الله د کور ادب او احترام فرض دی. هغه ملیانو تم دا وینا ده چې تراویح ټوکې مه ګڼه، ایکسرسایز مه ګڼه، تراویح عبادت وګڼه. تم خلکو ته تربیت دا ادب ورکا، ماحول دا افراد جوړی، ماحول برنه نه راځي، ماحول خپل نه جوړیږي. ماحول بس دعوت کوم ته به پې عمل شروع کې، معاشره او په معاشره کې ماحول مونږ او تاسو دا مه وایه چې دا نور خلک به کوي، دا نور به کوي، مونږ پکې پته نه لګي. نه، ځان نه شروع کا، ته د دې ماحول او د معاشرې فرق دی. بچو ته ادب ورکئ او خپله د ادب لحاظ وکئ. بې ادبۍ سره د علماو نوم باخلئ. هر طرف نه مونږ باندې وبال راغلی. د خپلو اکابرو علماو قدر وکئ. یو پادري به دې همداسې نه کتلی چې خپل قوم د هغه توهین کړی. یو رافضي او شیعه ملا به دې داسې نه کتلی چې خپل قوم د هغه توهین کړی. یو یهودي به دې داسې نه کتلی چې خپل قوم د هغوی د رهبر توهین کړی. او موږ سره دننه ګردواره ده، ما یو سکم داسې ونه کتو چې د ګردوارې د مشر هغه توهین کړی. واحد بدبخته مسلمانان ګورم چې د علماو د خپلو اکابرو توهین کړي. برباد بشئ، هلاک بشئ. دا لوی نعمت به پروردګار جل وعلا ته نه واخلي. ټکي د ادب استعمالوئ. زمونږ زمانه وه، استاد جي محترم مفتی صاحب په شیشه به چې خبره کوله، نن خلک چې خبره کوي په شیشه. مفتی ته مې ویلو یو مفتی ته لاړ شه، یو مفتی ده او تبلیغیان. نو مخکې به مونږ مولانا صاحب ویل، اوس دی څه وایي؟ او مولانا، او مولانا، مولانا مولانا ته مې وویل صاحب دې بدبختو د دې نه لرې کو. او دا زما تجربه شوه، یو نه 1000 ځای کې عام مفتی ملا نیکان چې دا جامع د مسلمانانو اچوي، نو د دې څه کار؟ او مولانا، مولانا شو، صاحب ته ختم شو. پروردگار د دې جن بدبخته کو ملعون وګرځو. آداب مهم دي، نه دی لازمي ډېر عبادت، لیک عبادت خو سره د ادب عند الله مقبول دی. ډېر عبادت، بې حد عبادت خو بې ادبۍ سره په شیطان پرنګ مردود دی. تا نه ډېر عبادت شیطان کړی، تا نه ډېر ریاضت شیطان کړی، تا نه ډېرې سجدې شیطان لګولي، تا نه ډېر پوه شیطان و، ادب پکې نو، قیامت پورې رب کائنات لعنتي کو.
او صحابه کرام ادب پکیو دیر علم نه دے کڑے رب کائنات پشان دستورو ضرور جناب عباس تر دے او آقا کریم مرار دے چاہتے تپوسو کو یا عباس انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمشر کا رسول اللہ مشر دے اغور توئی هو اکبر منی وانا ولدت قبل محمد مانا مشر دے خزت یو دمکالب مخ کے پیدا ہے دا خبر ادب گوری انداز بیان گوری محمد مشر دے خزت دمکالب مخ کے پیدا ہے پیدائش کے زمان مخ کے شوے دے باقی مشر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب مهم دے رمضان منتا دعوت دا ادب را گئی دا ہر یوسیز ومن یعظم شعائر اللہ چاچے احترام کو دا اللہ دا نخو شعائر اغنخا چے اغوے سرا تا دا اللہ شعور رازی پروردگار دے ذہن ترازی دا اغن نخو دے احترام کو فإنہا من تقوی القلوب یقیناً ستازڑ تقوی دار دے اور چہ دا دے احترام در کی نہیں کرا نو ظاہرہ باندے شیخڑیں خو پا حقیقت کے تقوی دار نہیں گیرہ سوک تقوی دار کئی نا ظاہرہ دم نیکان و جامعہ چھوڑ تقوی داری نا دا تقوی دا دزرہ صفت دے زڑ دے تقوی دار دے نو احترام دا اللہ دنخو کوا مسجد تا چو گورو دا منتا اللہ خی دا اللہ پا طرف باندے را تا خودن کئی چا دلتا دا اللہ عبادت کی گی دا تزر تقوی دا چا سوک دا جماعت ادب کئی سوک دا علماء ادب کئی سوک دا اللہ دلوی کور بیت اللہ دا حرمین و شریفین و دا مسجد نبوی ادب کئی سوک دا اللہ دا کتاب دا قرآن ادب کئی او کم سیز چی دن سر ٹچ دے او تا تا اللہ خی نو دا اغا سیز ادب کئی رب کائنات زڑ تقوادار کی او دا چاچ زڑ تقوادار شو دا جہنم دہور نپامن شو نو خدا را خبل اولاد تا ادب خواہی پخبلم لگ ادب ازدگئی سبو خیر چخبل در کی ادب رئی خبل دے جب بیواری خبل در کی اس ڈنگ و صدیقنی نو تب بل تسوخ ہے اول خبل دا سڑی بچے شو بیا خبل اولاد تسڑی تو بخایا اول خبل ادب ازدکو بیا خبل اولاد تا ادب خایا کنی نیاد ساتا دا اولاد در بندنن کمی کرکٹے کیوز در نخبرن او ما تا رپورٹ دے او ما تا معاشرہ معلوم دا چه کم حل دے دو دیتا زان ٹنگ کئی دا موجودہ زوانانم چستاسو بکان چه کم ام جانی نو ادب زدکڑا او ادب خودنا دا رمضان دا دے میاشتا چمنگ دے دا آداب و خیال و ساتو نن پدرستخان ناس خود دعا نپیچن ما خامشی دا زناورو پرنگ بیڈنگا دام را خلیتا چو ادب چرتا لاڑو تا اس کی فرق سباتو شو زناور بیڈا بھئی پدے نپوئی گی چھ کم کار مخ کے دے و کم رستو دے اب انسانم بیڈا بشی زناور دا شعور نرستو چھ شعور و پوہا عقل پکی نشتا دے شعور لری عقل نفارغ دے تا سارا دا عقل نبی ترتیبی کے نبیا دا زناورو نم پروردگار تاس پکی سا نو خدا را آداب ازدکئی ادب دولت اخپلم حاصل کو بچو تم ورکا کنی نورا روان وقت دا سرے چھ ڈبل ون ڈبل ٹو تا بدے والا کئی چھ دا دوس مرد دے چرتے ڈوب کئی ڈبل ون ڈبل ٹو پسے برے چھ دا پلارم مرد دے ہو منگلے چل نرازی دوز بوزی لانجنا نو ڈبل ون او ڈبل ٹو بدے خخی او دا زنبیم پنجابو گورا پدے کار کے تبا دے جنازے بڑے کمی بھی نے او دین علاوہ یورپ او دے علاقو تلاٹ شا نوالتا امدک کا کار دے حکومتی عملہ راشی او خلق دنبوزی
دا ورځ به موږ او تاسو را روانه ده، موږ او تاسو محفوظ نه یو. نو چې د دا انجام راشي نو بیا به دې حل سي. نن دې په عزت بوزي، په احترام دې بوزي، غسل بچي درکي، جنازه در باندې وکي، قبر ته دې وسپاري، خپل بچی دې قبر ته کوشي. دا لوی دولت دی، دې څیزونو پسې به دې سترګې ړندې شي. که خپله دې کردار ښکاره نه کو آینده به دې بربادوي. رب کائنات دې اول ماته او بیا تاسو ته لوی دولت ادب نصیب کی. وآخر دعوانا ان الحمد